اوس وګوره طالب جانا خدای دې وبخښه سره زمانه چې هغه کتاب کنه څه شي وګورئ فتلك الحالة تنقسم كالحالة الذوقية فديزي ځان پوهه کا دا څه یې د دې نه څه غرض دی زموږ استادان دې ته نه نواتو څه غرض دی عبارت وای نو عبارت نو غرضونه کنه یار دا اساس ته دوړو خو نه ولي کنه چې شخړې دی پوښي چې څه خلل لالو كالحالة الذوقية بالمذوقات سوچ کو ګوره دا حالت ذوقي او مذوق دا محسوسات دي او دا څه حس ده ذائقه څه حس نه ده حواس خمسه نه دي حواس خمسه ظاهره سوق دي باصره سامعه ذائقه لامسه شامه یو به کې سوق ده ذائقه نه ده نو دا وګوره او مذوق ساته چاته وي مذوق کنه شي چې اوسه کله شي صورت زین تراشي دا صورت مذوقات ان هغه صور کنه نو د دې نه تاسو ته سره چې د څه غرض ده غرض دا ده چې جی تا چې کوم مجاز ثابت کو ته اصل کې علم ہے شاته سوق ده حالت ته او دا صورت چې علم ګرځي نو مجازن ګرځي او مجاز کې علاقه تاسو یاد کړه قرب مشارفت او څه شي مجاورت نګوره من مجاز علمنو چې د مجاز څه کوه تو ځان مجاز اخلي زه ته هم چې د مجاز خپل علاقې دي سلیله شلاقې کوم علاقه ده بده نو دا ته چې د مجاورت توجنه وې نو د دې ثبوت بل ځای چې تشته چې د مجاورت توجنه وې نه ګوري حالت ذوقي د مذوقات او دا خو محسوسات دي کنه دا څه دي ها دا محسوسات دي دا مون څه شي دا څه دي ها دا محسوسات دي څه دي محسوسات دي ما څه دي نو دا ته حالت ذوقي زکه تاسو ته پته ده چې دلته هم یو لول چې تشي اخري یخ شي ګرمي ژوند دي دا د اس خبرنه کې یو حالت ذوقي دي یو څه دي صورت د ذوقي دي دا تی نه کنه زده د مجاز دلته خیمه او چې دلته ثابت دی نو دغه زیته ومنه یو غرض دویم غرض تشبیه د معقول ورکی د محسوس سره لکه دا حس نه دا حواس خمسه دي کنه دي نو تشبیه ورکل د چا د پاره د چا ها تشبیه د معقول ورکو د چا سره د محسوس سره سو غرض شدي کله حالت الذوقيه د پیدا دي خوش خاوس وکړ کله حالت الذوقيه بالمذوقات فصارت او دسی دا خبره او بیا چلوه دا خبره بیا مخه ته چلوه هم شي دا مخه ته دا خبره نوره او دا دوه خبرې ما تاسو ته کې چې ما نورانه نشي یاد شو دا خبره تاسو څه مې ته وې زین ګرال تاسو کله حالت الذوقيه اوري دا شو او یو بل خبره ته پکې خپل پام راړوي نو مام دام اوریدلې و خوږي په یو بل خبره اوري چاغره نه مهیر نشي ښا خوږي په هغه خبره تا ده خبره هم د تکومه خبره صدا جيه دلته یو بل قصه ده دا کل حالت ذوقیه ته کې د یو بل دنم استادما وتا یو بل سیزم درنه نه باشي هغه څو وې دا پشان د دې ده دا پشان د دې ده اصل کې الته داخل چې راغله د مدرک سره راغله چا سره ورسې کو یا په لوړ په بل سبق ځان پوکي یو مدرک ته یو آلات ته مدرک دي سړي دا حواس دي دا مدرکات دي آلات د مدرکات دي دا آلات ته مدرکات دي ها پوه به آلات مدرکات دي نو تا ستاره خبره خو په دې مدرک کې په دې حالت ادراکي او صورت علمي کې خو اخو هغه خو ته نفس وکنه نفس خپل مدرک نه ده التخل تراغله نو تلته بدی حالت ذوقي
دا چې دی د مذوقات صورت ذوقي نو دلته په مدرک ته راغلی لکه په آلې د مدرک حالت او صورت جوړېږي ته پوه نه کوم نو دا خبره خو ستا هلته صحیح ده دلته خو نه صحیح کېږي نو دی جواب کوي پټ غونته خفیه دا سوال راغی جواب کوي چې برابره خبره ده تعمیم کومه برابره خبره ده دا خلط د چای پوه شئ دا خلط د دې صورت او د چا د هیئت دا په خودي مدرک کې وي لکه بره او که په آلې د مدرک کې وي لکه دا پوه شئ به زه عام وایم دا خلط د دې امرینو یا په خودي مدرک کې یا په څه غرض تعمیم دی که دی او که دی دواړه صحیح څو غرض شو ها بیا فصارت دا ځینې عبارت ګورئ دا موږ ماتون کې په دې ځینو کې دی وایي که نه دا ځینې خبرې زما نه دا ما زرستو ځان د عربۍ په لحاظ په دې کې سوچ کوو نو ګوره دا ضمیر ستاسو هسې ضمیر چې دی ستا دا نفس څه مني چې دا صارت کې ضمیر چا ته راجع دی که نه فصارت صورتا ذوقیه ځکه دې صارت نه مخکې مرجع کې حالت هم تېر شوی دی او څوک تېر شوی دی بل دا مذوقات هم تېر شوي دي پوه شئ نو فصارت صورتا ذوقیه څه شو ها منه دا چې کوم دی نو څه شو فصارت صورتا ذوقیه نو دا څه شو صورت ذوقي شو نو دا صارت کې ضمیر چا ته راجع کوي ها او د مذوقاتو ترجمه خو په صورت الحاصلون سره کړل کنه نکته کې شته کنه یعنی لکه حالت ذوقي د مذوقات سره مذوق به شي خو هغه صورت ذوقي خو د حالت او د صورت خبره وګڼه نو د مذوقاتو نو صورت والا نو فصارت صورتا ذوقیه نو صارت ضمیر چا ته راځي کول ستاسو کړی د مذوقات جره کې ډېر خوندوږي نو شو دغه صورت دا صورت ذوقي چې صورت ذوقي شو د چا دخل توجنه دلته مشاته حالت هغه سره خل شي نو دلته بس فصارت دا حالت صورت شو دا حالت خو نه صورت کیږي نو دلته کې دا مختلف ته په مارتونګ او چکسر کې به وي پوه شي به هغه به چې ګران شی رانیو کنه یو ناممکن شی به ممکن کو اورې د ځان به جوړ کو دومره تیز مازغو دغه د مازغو له تیزی قصه خو بعضی کې تیزی خون نه کوي ښا اورې اصل په مرجع کې قریب هم ده او بل د جوړ ته کوشي نو جوړیږي نه او د فصارت شو حالت صورت ها نه د خبر خدا ده کنه چې هغه حالت د دې صورت سره شو نو د علم شو نو د صورت من خو علم شو کنه د صورت سره صورت علمي علم نو یعنی د چې د علم شو نو دا مذوقات صور وکنه نو دا صورت علم شو نو په کار د صورت کې به چا درایشي او تو دغه راکده مولا حسن ده راځه ګوره دلته هم په دې 6 نمبر کې دا حاشیه عبدالحلیم ذکر کړل کنه عبدالحلیم لکنوی دا حاشیه کړل پوه شئ
عبدالحلیم لکنوي ښه ملا و ډېر پوه شئ عبدالله یا عبدالحلیم دا تپنه وړه اوله سفر وړه حاشم في دجا من معقول نقول عبد الحليم لكنوي عبد الحي لكنوي عبد الحليم لكنوي دي عبد الانوار ما من عبد الحليم كله حاشيه دي من دي عبد الحليم كله ودي دلته وای کنه پوه شئ وی ضمیر په دې زمين حالت راځي کړل سوارت کې ضمیر چاته او به لګ رستو لاړ شي وما جوزه مظهر انوار الحق مظهر انوار الحق قدس سره دا په استادانو کې دی عبدالحلیم په خاطر شه استادانو کې انوار الحق پوښې په مظهر انوار الحق اوري چې دا غنم سره د بدل کړی دی ولا چې انوار الحق ځکه چې د انوار او د حق زید ظهور دیو هغه چې ویل کنه من لجوء زمير الصارت الى المذوقات نو فاباه یا خنه ده انکار کې دا غینه افراد د صورت فإن يبدأ يقول فصارت صورا ذوقية بکارو فصارت نامذوقات خو صور شو کنه حمل نسی کیږي نو صرف د صحت الحمل د پاره د دې تلاړ او التجبیه جو اغبل خو دلته خو دا لفظ سر نه لګي خو دې چې بره وای فصارت ای الحاله الذوقيه دا صورت ذوقي شو کنه صورتا ذوقيه حاله د بیا د غي ترجمه حاصله فی الذائقه موږ ته وای ګورې دا خدای چې دا څه شي دا الته بدی کې دا باسته زمير چا تراجه کړ دي مذوقات تراجه کړ اګه ته وای چې دا په اعتبار د چا سره کل واحد سره ده څنګه ده یاره هر یو صورت ذوق شو څه شو فصارت صورة ذوقية يعني فصار كل واحد منها صورة صار او ده عام شاهد په اعتبار د کل واحد سره عمل کوي نو خطر الشر راځي ځکه موږ د حالت نه خودغه نه جوړو کنه نو دلته چې د حالت یعنی د حالت چې کوم دی نو صورت شو وای دا پاغي کې دن نشو دا څه خبره ته کوي دې خطر چې صورت زمين چاته راځي کې ها دا خپل جوړي خوش بیا نور قیاسونه کوي چې دا خو ته پته کې جوړ کو نو په بصریه او کنه حالت البصریه بالمبصرات حال السمعیه بالمسموعات الحاله الشميه بالمشموعات کنه پوښه په والسمعیه بالمسموعات هكذا پوښه نو دې په سيزه دې په سيزه هوا سوري پنځه دي څه پټول کې جوړ کا داخله شو لیکن دوسه مشکل نشته اخلاص شو فتلك الحاله تنقسم د دې نه دوه عظیم غرضونه دي سو غرضونه دي فتلك الحاله یو خدا د جی چې ته خدا جواب کې کنه دا سوال نه جواب کې کنه ما تاسو دې جواب درې سي کړی نو ستاره جواب خو جواب نه دی ولی تا وی چې علم څه دی ها اصل کې علم څوک دی حالت دی خو صورت علم شو کنه علم شو نو سبا یو کار وکم کنه دا تصور او تصدیق به د صورت قسم نه وایم کنه دا چا وایم چې خیر دی کو علم شو خو علم خو شای دی کنه دغه علم خو شو کنه نو چې شنو زه د قسم نه وایم ځا شو نو ستاره چې داغه قسم نه شو نو بیا ټیک شو کنه بیا دغه تصور چې مطالعه شو په تصدیق پورې کنه نو دوه صورتونه نشو او علم او معلوم چې دوه صورتونه شو متحد ذاتن نشو او ته قائل د تبین سوال خو په ځای پاتې شو یره په یوه کنه دماغ د کار کوي دماغ مزق شيري څه هم ده ها ګورزان په خبره باندې پوهه کا دا کم چې علم شو هم دا تصور او تصدیق د قسمونو امضا نو تصور او تصدیق څه دي صورتونه نشو او یو صورت په بل صورت او ما علم او د معلومه فرق شو بس ذاتن یو شو دې ته وي تتمیم الجواب دې ته سوې دې تکمیل د جواب کوي فتلک الحاله تنقسم کینا دا چې اصل چې کوم علم ده هغه څوک ده هم هغه منقسم ده چاته تصور او تصدیق ته یو غرض خدا ده دویم غرض د دې زینا هغه دغه د متأخرین او د متقدمین جنگ ده چې تصور او تصدیق متحد ذاتن دي ګزري پدې کې چې کوم دلیل متأخرین ویلو تفصیلی دلیل ویلو چې دا متحد ذاتن دي هغه تفصیلی دلیل ولا ايدن نوراني دې په دې تلک الحاد زوراني یاد شغه دلیل رايات کوي دا اقسام د چا دي د علم دي او علم سره
اقسام د علم معنا مصدری نه دا اقسام د معنا مصدری شو بیا دا نتیجه موږ صغرا کړه او بیا موږ او اقسام د معنا مصدری صحیح متحد ذاتن متغیر اعتبارا بیا نتیجه خو ښکاره خدا کبرا د اثبات لپاره بیا موږ وایو چې ولې اقسام د علم با چې کوم دینو متحد ذاتنی ځکه اقسام د معنا مصدری صحیح دا نه مګر صحیح افراد صحیح نو دغه ته لاړو خبره وسمه اوس هغه ډېر زبردست دلیل ویل نو ته دلیل سل واره وایه خو هغه دلیل خو مات که کنه ریاض ساته د مناظرې طریقه دا ده چې اول به ته به سره وړې تا نه به لول د مکابره نه چلیږي مکابره دي چې وچه دعوا وکړي او دلیل سره ندي د مکابره وایي ځان غټ ګڼي زما د خبره به الګ خلک مني د مکابره او د ځکه وایي څه ته وایي زه دومره غټ سړی یم چې خبره وکړم دلیل مې نه خو خلک به مني هغه به لول تا مکابره ده هغه به تا ته لول وایي چې کم دی نو نه منه ده لول منه ده منه څه منه دلیل راوړه لول څه کوي نه منم ستا خبره یعنی منه هاتو برهانکم دلیل راوړه مکابره دي نه منم منه کوم استاد نه منم استاد دعوا دلیل راوړه طلب الدلیل ته منه وای ښا طلب الدلیل څه ته وای بیا چې ته دلیل راوړې بیا هغه تاسو سره معارضه وکړي څه به وکړي اورې معارضه به وکړي اب هم دلیل راوړي زما سره دلیل شته که تاسو سره ما سره دلیل شته بیا چې د دوه طرف دلیل شته معارضه شو او چې معارضه په معارضه پاتې شو دوه لاړو باطل شو ولې باطل شو هغه دلیل ستا دوام کړه ستا دلیل دغه دوام کړه دوه ماده شو ځکه به تاسو اذا تعارض تساقط دا غینه پس بیا د مرتبه د نقص ده مرتبه د چا ده نقص ده بیا به ته اوري لول به دلیل راوړي تاسو سره بشنګ دی کنه لول منع وکړه بیا معارضه وکړه وستا دلیل ورانه چې زما دلیل پاتې ستا وران شي نو نقص بکې یا اجمالی او یا صحیح ده دا طریقه ده کنه نو خبره ده چې هغه هم دلیل ویل دي او تا ما یې دلیل وی خدا خو معارضه شو څه شو نو ته دا دلیل خو مات کړه نو غرض د دې زینا فتلك الحاله تنقسم پوښې به دا ولا دلیل ماتي د دلیل نقضی اجمالی کې تفصیلی نقضی تفصیلی کوي نقضی څه یو معینه داور اني سي وراني اوري مقدمه راني سي وراني کومه و ځکه تاسو ورسې ویلې و دا اقسام د علم دي منم خو تا کبراوي او علم سره اقسام د علم دي او علم او نو دا اقسام د چا شو نه د علم معنا ز او ماته دي دا کبرا ولي اخدا او علم معنا مصدری ده ته علم عبارت ده د حصولنا دی نه علم عبارت ده چانه ها د هيئت حالت ادراکی او ادراکی مصدر ده ټول شی وران تلك الحاله تنقسم دغه حالت منقسم ده دا علم په معنا د حالت سره منقسم ده تا تصور اقسام د چا ویلو د مصدر ویلو نه دي د مصدر په اقسام دا چا مخ اقسام دي او ماشاءالله دې سره چې کوم دې سو دا عظیم غرضونه ده فتفاوتهما كتفاوت دې تلا شو دې نه غرض سره څه وایي خو څنګه پوي کاسي ناسي تنقسموا الى التصور والتصديق دغلا شو فتفاوتهما كتفاوت النوم واليقظه غرض د دې زینه وې تشبيه د معقول ده د محسوس سره یعنی ما ته د شي بل څه خو خای په دې محسوساتو کې چې زه پوه شم دا تصور او تصدیق ته دا څه دي متغیر ذاتن دي نو ته ما ته د شي شو خای چې هم د پوښې په یو ذات کې راغونډي وای ګور کنه د نوم او یقظه ته دا په یو ذات پر یو سره بیګا د شپې موږ دوه او سار چې را په بسار به راښو لکه دا تفاوت د دوه په شان د تفاوت د چا ده او نوم یقظه چې عارضین دي ذات واحده ته یو انسان ته یو د چې ته د یو زیخه من دي کنه جوړوم ته په کومه یخو دا جوړوم چې یو په یو تن کې پوښې لولو دی او بیا یخشي او دوه اجتماع ممکن ده چې هم دی هم یخي ځکه یو یقظه د هغه تنبوه کامل ته وي او بلکې غفلت کامل ته وي ځکه خوب غفلت کامله ده سره غفلت کامله ده نه ته خبروم نه تنه به د مزدیم تلې ته خبر نه جاز ټیکټ بدی دومره سخت ضروری ده پوهیږي په او تلاړې په عین په کم ځای کې وته شو په الته په جمعات کې
جاز نه ټیم کې ته کم ځای کې ودوي هلته جومات کې وده شوې چې راپاسې دی جاز نه تللی څومره خفه یې اوس به یې چل کوم دا اړې کار دې جوړ شو وران شو پوه شوې په کلمو به دې دړله شي چې ډوزره زما سره دا کار شوی ښه پوه شوې او نو حیران شوم پوه شوې چې اوس به څه کوم نو دا کار چې سړی دغه شي دا اوته نه وم نور څه د وجې نه خو لکه ما داسې حالت رامې راغی چې جاز نه لاړ پوه شوې چې دې نه ورو کېږي هسې د خوب خبره ته کومه نو څه مې درته ووایي نوم او یغزا څه دي یو تنه ما هسې د نوم د غفلت کامله مې ته ووایي چې سړی نه جاز لاړ شي نو غفلت کامل نه شو دشمن به دې راشي یو ځای کې پروت دی او ماشین به یې ترې نیولی ودوی ځان پوهېږم چې ډز دی نه وخت په ودو یې مړ کړي نو غفلت کامل نه دی او یغزا دا شی تنبه کامل دا دواړه جمع کېدای شي په یو وخت کې جمع کېدای شي دقه شاته تصور او تصدیق د یو بل سره ضد دي لکه دا دواړه د یو بل سره نه جمع کېږي که دا دواړه نه جمع کېږي نو دلته څه نه جمع کېږي نو غرض د تشبیه د چا د معقولینو ده کومه معقولین تصور ته ځي د محسوسینو سره د پاره د ایضاح د معقولینو دا غرض ده اوس یو سوال په دې کې وکړه تا وایي چې عارضتین د ذات واحده ده یو په عارضتین د ذات واحده ساتي ګورې د ځکه هغه تقریر ثاني ځکه کړو ما تاسو ویل نه وي هغه مې راو بیا المتباینین بحسب حقیقتهما دا ځکه وي کدا متباین په حسب د حقیقت سره ای پوه او دا تصور د دې په شان د دې شو او دا متباین په حسب د حقیقت سره نو هغه متباین په حسب ځره او دغه مسلک د چاره د متقدمینو دی فتفکر سوچ پکې کوه ها نو خو تاسو ته دلته یو سوال کوم چې تصور او تصدیق تشبیه ورکول د چا سره د نوم سره غول خوراک دی نه ولې تا دې سو ومې ویجی تشبیه دې نه منم ځکه نوم او یغزا د یو بل سره سو هیڅ تعلق نشته ځکه تنبوه کامل او غفلت کامل جمع کېږي او تصدیق خو به تصور راتلی نشي راتلی شي په نزد امام باندې جز دی او په نزد حکماو څه دی شرط دی نو د دې تشبیه دې سره څنګه ورکړي یو شی شرط دی او جز دی د دې وجود دغه نه د دې وجود په هغه موقوفه دی او الته خوب او یخواله دا څه دي یو په بل موقوفه دی نه پوه شئ کنه شی په اورې ای په بل څه نه دی موقوفه دي اورې کنه جدا سيزونه دا بیا خبره ده چې تخستړی شي پوه شي ښه یخ شي ډېر پوږدو خوب به زر راشي نو باجوړی هم ما سره په جیل کې زه په یو سوړه کې زه تړلی وم تنها په هغې کې زه یو 15-16 ورځې به وم په دې سوړه کې اورې او تیخانه وکته زه پکې پروت وم او داسې نری غوندې سوری وم پوه شئ سوری په هغې کې به یې موږ څه اصل کیسې کولو دا د سوری پرېښود چې دا ناسې فوجي به راغی هم به یې کول نو په دې سوړه کې به ما مخکې داسې و لکه دا سوړه او دا سوړه او دا سوړه هغه ځای سوړه دا هغه ځای سوړه دا سوړي دې منځ کې داسې حال شانتې و ستنې وې نو نه چې به یې ونیو که نه جواب هلته به یې تړلی و په دې ستنه پورې یو باجوړی یې راوړی یار ته یقین وکړه 15 ورځې نه زه ډېر زیات وم 15 ورځې چې کم دی دی په دې ستنې تړلی ولاړ شپه ورځ بس صرف یو ساعت له به بوتو چې واپس به راغی نو دا ملا به نه ده په دې کې دی به ولې شلولې وه په دې وهلو او د ده دا کمیس په دې د وینو په دې خټو کې نښتی و داسې وخت کې به راوست بیا به ولاړ خو دې سړي ګف نه کوو ګف به یې نه کوو خبرې به یې نه کولې او هم به یې نه کوو صرف دومره به یې ما به واورېدو چې یو زه لمونځ کوم بس چې لمونځ نه به یې پرانست بس مونږ مې چې څنګه به سجدې لاړ استازده به رایم نه سجده به شو د یوې سجدې نه دی راپورته شوی نه دی پخپله لکه 15 ورځې شپې به سړی ولاړ وي خپې به هم کار پرېښو خوب بس دی به پروته شو هغه به راغی چې سلته به لاړ پاسه څنګه مونځ کوې ته به پاسې چې بیا به یې نت تړو هغوی بیا مې نت مه تړه بس بیا به یې وتړو بیا به یې وتړو ستنه پورې دې ټایم کې له ما نه دا هر څه پورته شي
زه به دې سوړ کې دې پر ساتلی وم چې دی ښه شي نو ما له به یې پی راوړو خراب شوی وم زه او دا فروټ به یې راوړو زه به لګېدم چې زما باندې یو شي و د شي ته ما ویمه دا دې سړي له دا اجازه شته چې زه خپل فروټ دله ورکړم که به وږی وم وایي چې ته وله ورکوې ورکړه دا خو ستا علاج دی ستا علاج شروع دی پوه شوې دا پی دله ځکه راوړې دغه دله ځکه راوړې تا علاج شروع دی نو ته چې هغه له ورکوې ورکړه ما علاج مه کوه مې نه علاج یې کړی مس مې علاج کړې ما علاج ورکوم مې دله ورکړه کې خو نو کیلې به وي او درسونه به دا کیله به سره د پټونو نه وخوړه دونه به وږی شوی چې پټ پکې نه و بس پاپا به شو په شی به یې وراکړو داسې عجز نو یاره دا وهل ده د ګوره ده د سلمانو سره دا دغه ده پوره یې هغه امرود به یې راکړو دونه به وږی و داسې نه چې دغه و د لوږې د لاسه بس دا شی عجز نو څنګه به وده شو نو تا له موږ د ورځې مو د شپې مو د پوه شئ ټول عمر په ودو کې تېر شو پوه شئ نو ته کېږې مخه چې سهار راغلی یم تاسو به یخې ښه تا به چسکلی ښه بیا د وینه نه م ګورئ ولاک زه به درپسې نور عمره بدل شم ګډوډ به شم او سم به اوسې شی به دې څکلی مخکې ټیټ به ناسې پوهېږې پې اورې نور خو داسې علما مې لیدلي چې هغه صرف همیشه یې خوب به یې کله شپه خوب دپاره نه وه خو چې کله به دی ستړی شو بس ویده به شو دومره به وده شو ایله غوندې ګزاره به کړو بیا یې پلي کړل شروع کړه نه د شپې نه خبرې نه لوستلې ځکه یې کتابونه لیکلي دي نموت ونحیا كل يوم وليلة نموت ونحیا كل يوم وليلة ولا بد من يوم نموت ولا نحيا واوري اوس موږ وده کېږو راخېږو یو ورځ به راشي نموتو به مړه شو ولا نحیا یا به څه نموتو ولا نحیا تاسو هره شپه موږ مرو او بیا ژوندي کېږو یو ورځ به راشي چې مړه به شو او بیا به څه بیا به ژوند نه بس همیشه به اوږده شي دې وجې نه خلک سم خلک همیشه په کار اخته په کار او بیا چې غلا هم کوي یار واه 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 بسم الله نور لیدلي چې زه به د منافقینو کتاب دې ځای کې پروت وي بل نوم پکې بیا ګوره ویم نه چاته خو دې ته به زه ځان رسومه چې دا څنګه قصه ده ولاکه دا شی مې چې درېدلی یار اول کال دی چې اسمع شیئا ما سمعته قط ها بیا د وزیرستان خلک ډېر پاک خلک یار دا د دیر خلک داسې د دیر پوه شئ پې دا خو داسې خلک نه و یار د باجوړ ناران خو په دنیا کې یاد وي څه خبرې مه چې د باجوړو زه پیدا شول دا زمونږ د سواتیان نه څه غول جوړ شو لکه زه ټول ګډوډ شو بس ختم شو خاص زه په خبره ته پوه کوم څه مې نه ته وایي تاسو به ورته د ښکلی جواب ورکوئ وایي سل ټکه د زرګر یو ټک د انګر ورته وایه زما د تصور او تصدیق چې زه دلته کویم چې تشبیه ورکوم د چا سره هغه مطلق تصور نه دی مراد د زمانه هغه تصور دی چې په ضمن د شک کې دی چا کې دی او شک او تصدیق جمع کېږي هغه تصور نه یم چې نفس علم بالموضوع علم بالمحمول چې کوم تصور جز دی د تصدیق نه کوم یو دی تصور د موضوع تصور د محمول او تصور د نسبت هغه جز دی د امام صاحب یا شرط دی هغه لپاره شک جز دی زه د تصور نه څه کوم د کوم تصور او تصدیق دا جنگ هم په دې کې دی کنه دا څوک چې دغه جنگ دی په چی کې دی برابر شک هم علم دی او تصدیق هم علم دی نو ذات یو دی متعلق بیل کا یا متعلق یو کا خدا جنگ دی کنه خبره هم د شک ته کړه د مطلق تصور د شک ته نو تلته د تصور نه څوک والا نو د شک د تشبیه د چا د یو سره شو او د تصدیق څه شي تشبیه د چا سره شو د بل سره شپور شو او شک او تصدیق نه جمع کیږي او دلته نو موضوع اخزن جمع کیږي فتفکر سوچ پکې کوا دغه اشاره د دقت المقام ته صدا چې دا مقام ګره دقیق دی ګره څنګه خبرې دي ځکه دا اشاره چې دا غرض دی دا غرض دی غرض د سوال دا مازغه غواړي دومره غټ سټ غواړي سر غواړي لکه دا پوره من پوهیږي به دا هر مازغه کار دی چې تور خص مازغه د منګک شانتي هغه ته ګوره منطق ولې ته ګوره
پوه شوې دې له غټ مازغه غواړي او ښه بصیرت او فهم غواړي دا د هر کس او ناکس کار نه دی چې ځان پوه کړه فتفکر دقت المقام ته اشاره ده او یا اشاره ده په دې کې چې دا ستاره جواب دا په یو مذهب دی سوال چې کوم دی نو زه دا خو تا خپل عقیده په دې جواب کې خپل عقیده ښکاره کړه کنه دا خو جواب نشو ویجی دا سوال شو جواب دا دی کنه چې د اصل کې دا غره تپوس کوي د چا دا هغه متأخر نه دا متقدم تپوس کوي چې ستاسو دا مدد دا یو خبره دا غزين تا چي علم اصل کې څوک دی حالت ته کنه دی دا ثابت ده چې اصل علم څوک دی صورت خود ظلماتو نه ډکته صورت به د مظلم شي مسلمه چې تیری دا غي صورت دې نه تاسو به د تیری تصویر په دې کې علي د تور شي تور نه راځي نو دا خبره سوره زما دلیل په دلیل سره کوم یو چې علم اصل کې علم نور دی علم به حالت ته چاته دا خبره داغه په تور د شاده استفسار ده دا خبره چې کوي په تور د شاده داغه استفسار کوي دا خبره سیده کنه ده نو دا پاغه معنی مناوي دا مطلب نه صرف عقیده اظهار دی کوي انت راځه تاسو خبره پوه شئ کنه شو زما خبره زين تراله دا الفاظ داسې دي ما د ګورجه اوري وګوره داسې الفاظ دي نو شک چې کوم دی راغلی دی چې څوک تصور او تصدیق متحد ګڼي چې متأخرین او جواب دا کسانو دی چې هغه دوه کې تباین وایي متقدمین وایي نو دا څنګه جواب شو نو بیا په تفکر کوی سوچ کوا پوښې په چې دا جواب بنا ده په هغه کسان باندې څوک سوی هغه متأخرین دي خدا مجيب په تور د تپوس باندې وایي د موتنی تپوس کوي چې اتحاد مابین د دا په اعتبار د صورت علمي سره دا خبره په ټوله به وچلې بته چا سره ستانه تپوس کومه ته چې اتحاد راځي نو پر علم هيئت وي کو صورت وي نو چې علم هيئت شي نو بیا اتحاد راځي تا تپوس کوم دا په اعتبار صورت سره کله په اعتبار صورت سره نو منم نه چې علم صورت ده اسی مجازن نه دخل خصوصي علم وي نو دین واوړه او کو علم د چا نه وي نو هيئت نه وي نو بیا به اتحاد ذاتی راځي تصور چې متعلق شو په تصدیق پورې نو تصور هيئت ته حالت ته او هغه تصدیق هم سره بیا دلته علم معلوم متحد ذاتن دي علم چې معلوم متحد ذاتن دي هغه چې علم د صورت نه عبارت شنه علم متحد ذاتن دي خانه نو دا په تور دا جواب په تور د استفسار شو د متأخر نه ساره ته پوس کوم ته چې د اتحاد ذاتی قایلې نو دا په اعتبار د صورت سره او که په اعتبار د چا سره که په اعتبار د صورت سره نو منه مینو علم چې کوم دی سو نه علم عبارت ته د صورت نه نه تصور تصدیق اقسام د چا د صورت دي علم عبارت ته رشانه د حالت نه تصور تصدیق اقسام د چا دي هم د دې هيئت دي او بیا چې هغه متعلق شنو هيئت خو یرستو دا حالت تغیو کیفیت هغه د بل کیفیت سره نه یو کی پوه شئ به اتحاد څنګه راغی دا جواب په استفسار شو دا غنا یا دلته نور دوه اعتراضونه دي سدي تا هيئت علم تا چاته وي اصل کې حالت ته وي نه منم چې علم حالت ده دوه اعتراض باندې زبردست اعتراض در باندې کوم ځان سنبال که ځان ټیټ کا څنګه اعتراضونه کوي یو دا کوم هغه شاته به علم وایو چې څوک موصوف په مطابقت او لا مطابقت سره څه سره وایي کنه یار صحیح دا حالت خو یو کیفیت دی هغه چې سره مطابق کیږي نه مطابق کیږي نه خو صورت د دې صورت سره مطابق کیږي صحیح نو که علم هغه څوک پکاري چې څوک موصوف په مطابقت او لا مطابقت سره چې د خپل معلوم سره مطابق دی دا علم او که مطابق سره نه دی او دا مطابقت او لا مطابقت په صورت کې جوړیږي که په حالت کې په صورت کې جوړیږي بچا کې لکه صورت د دې صورت سره صحیح مطابق یو کله صورت د دې صورت سره صحیح مطابق نه وي نو په کار شي تا غلطه خبره ورکړه چې اصل علم حالت ته اصل علم حالت نه اصل علم صورت پکار دی یو سوال شو اوري یو سوال شو د دې سوال جواب وکړه ته خول خوري د علم درمدار د تا چې کوم معیار کې خو تا چې کوم معیار کې خو تاسو کوم معیار کو د علم جوړېدو لپاره مطابقت لا مطابقت کینا
دارومدار د علم په انجلا ده په چا ده او په نوریت ده دارومدار د علم په چا څومره چې نوریت پکې تام یا قبه علم مطابقت ولا مطابقت لا مطابقت سره ما سکار ده علم نور ده څه ده نور ده فإن العلم نور من إله ونور الله لا امام شافعي سي وای کنه پوه شي په وشکوت الى وکین سوء حفظي امام شافعي سي بشار دي شکوت الى وکین سوء حفظي ما خپل استاد وکیتا د خپل حافظه د کمزوري فریاد کو شکوت الى وکین سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي ما توي چې ګناهونه پرېدا څه پرېدا شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي علت بيسوي فإن العلم نور من إلهي فإن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي أو خدای خپل نور فرمان نافرمان لا نور څنګه د سره ارتباط نشته دا نه سره خلاف ته دل خدای خپل رڼا نور کوي بس اوري او نه منافق سره لور کې نه دروغجن لور کې نه غل لور کې اسی بناسي زندرا استاذ څه خبره مې ګوره دارومدار د علم مطابقت لا مطابقت نه دی بس دی وایا يخشى وليخشى الذين امنوا دویم دا دی علم تم صورت وې صورت تم علم وے او چاته علم وے حالت تم علم وے علم خو علت الانکشاف ته څه ده انکشاف د شی واحده ده یو زر صورت علم شو بیا تا وسو دا توارد د علتين مستقلتين راغی په اثر واحده وذلك ناروا څه شو علم ما بالانکشاف علت الانکشافي نو ته چې صورتهم دا علم شو د دقه شي بیا اغارست حالتهم علم شو په دقه شي نو اثر واحده نه ده او مؤثرین په کې شو امران شو کم هم صورت شو هم څه شو دا سوال دی تفکر سوچ کوا تراز بر باندې سوق کی جواب کو ایته ماته نه دی زمانه چې حقیقتا دی بل مجازن دی یو سره پته ولګی چې یو او مجاز کمزوري په پدچا او موږ چې ناروا وایو هغه توارد د علتين مستقلتين نو ته کې دا مستقل شو بلکې دا عدم استقلال د صورت په خپل کار دی دې سره هغه غلې د سره خل شي زګ علم شي دی بذات د مستقل دی په دې انکشاف کې د انکشاف د چا په دخول دی حالت ادراکی او سره په خلط حالت ادراکی دی نو هغه ناروا چې کوم زید هغه شته نو سچ ناروا دی هغه شته نو او سچ دا شته هغه چې ناروا وسو علتين مستقلتين او عدم استقلال د دې چا د صورت دا په خپل ته تسلیم کړو چې تا کله د دې سره هغه خل شي دا جواب شوخه یا جی یو بل سوال دلته تفکر کی اشاره ده چې جی تا چې شی وې تا ما دا ګوره تا چې کوم ده صورت د علم سوې مجازن وې نه منه ولی نه منه ځکه مونږ چې لګیو په کاسب کې لګیو مکتسب کې لګیو مونږ دا ټول خبره معرف تر روانو چا تر روان او معرف چې هغه هيئتونه حالتونه جوړوي معرف خو معرف د انسان لپاره څوک دی حیوان ناطق دی کنه دا صور دی کنه یو صورت مکتسبه ده بل صورتين کاسب اوري دا صورتين مجموعه د صورتين څه د کاسب دي دا کاسب مکتسب په چا کې جوړیږي صورت کې جوړیږي ټیک شو نو په کار د چې مطلب دا چې نو دغه ځکه خو ته کاسب نو تاسو به چې آو نو جواب دا شو چې دغه ځکه اور چې دا ځکه هما صورت ته مجازن علم وي سوې ضرورت څه ده دا مې ځکه وي چې دغه ځکه به ما بیا صورت پکاري نو ځکه مې ته علم وي څه دغه ځای ته زه ورسېدم کوم ځای ته په دې باندې خبره انتها ته ورسېده نن ستاسو په نسبت د نورو سبقونو ګران ده ته کدی کې د نړۍ نه باریک خبرې دي دا ټینګول ډېر ګران کوي زین شم راټینګول نه پوه شئ چې عمر په دې په خوراک کې تیر شو بیا هم چې کوم دینه د دې دا دغه چې کوم دینه بس دغه شو دا ماته یاد دي کنه خو بیا هم د شي نړۍ غو تاسو نه تقمن دا یو دا ولې کوم ما د خپل سبق را یاد شي بس حاضره